اول شرط زکات پر دغه دا چې مسلمان وي څه وي مسلمان. زکات دوام شرط دغه دا چې بالغ یا وي. دریم شرط زکات دا عاقل چې عقلمند یا وي. سلام شرط دا مالدار غنی چې د سره د نصاب امرا پیسې یاوي بیا به تاسو. او پنځم شرط دا چې آزاد یاوي څه آزاد یاوي. ایس یعنی مسلمان دا د دې برعکس یک بھی کافر په کافر باندې زکات نشته. لکه چې زکات پرې کې د څه فائدہ نه ورکړي. دوام بالغ په بالغ باندې زکات ستا په نه بالغ مور شه زکات نشته. esto چې نه بالغ باندې سره کې زکات سي. مثلا یو بچای دا بابا یې وفات شو. اس بابا نه چې د تقیم جایداد میراث شه پد شو پابند زکات ترسي یعنی هغه دوی نیمه باندې 50 سے 30 زره قیمت برابر ده. خو زبند زکات څنګه نشته چې د اقصدا نه بالغ ده. دریم شرط مینو تو سووي چاکل وی یو له ونای دا اینا مول پښتاد د بابا نه او ته پوت ده لیا چا ور ده چې پابند دای صاحب نصاب جوړ شو ده خدای له ونای دا کلی نشته د باندې زکات نشته. سلام دا چې غنی او مالدار. مالدار نه مطلب دا دا چې درات ونی باندې 50 سے 30 یا ونیم 30 یا د دواړه چې ملاو کې 30 او 50 یا نقد پیسې یا تجارت سره چې د دغه ټول شاید نه ونی باندې 50 سے 30 زره قیمت پیرا کړي به د سړی باندې زکات شدا فرض ده. په د سړی زکات شدا فرض ده. او سره پنځم شرط می دا وای چې آزاد وي یعنی غلام باندې زکات نشتا. غلام په نه کړه ا کافر نه چون سي اس کا مالدار او یا په باندې زکات نشتا. نو زکات په چا باندې سي مختصرا اول چې مسلمان وي دوام بالغ یاوي دریم عاقل یاوي سلام غنی یاوي مالدار یاوي او پنځم دا چې دای آزاد یاوي به په دغه سړی باندې زکات فرض ده. بس کیم سړی شاده 15 شرایط پیرا شروع به باندې زکات شوي لازمي د اوله خبره اذن بعد دوامه خبره